تاسو ته مخکې هم ویلي دي دغه اسرائیلو بشمول د امریکا په غزا باندې څومره په تباهۍ وکړې، څومره نقصانات یې ورته ورسولو. په شپږو میاشتو کې هغه غزا هغه فلسطین تس نس یې کړو، تباه برباد کړو. بې شماره خلک هغه شهیدان شول، بې شماره ښځې هغه څه شو کونډې شوې، ملي نقصان ورته ورسېدو، عمارتونه کورونه یې تباه برباد کړو. ظلم یې وکړو، و د ظلم بدله هم الله جل جلاله واخیستله. څنګه امریکې کې یو شهر دی لاس انجلس، دا ډېر مشهور شهر دی او په دې شهر کې ټولو ناس کوم مالدار کوم خلک دي هغه ورکې پاتې کېږي. نن نه دوې درې ورځې مخکې هغه باندې اور ولګېدو او ټول شهر تس نس کړو، ټول شهر یې تباه برباد کړو. بدله یې واخیسته که بدله ونه اخیسته الله جل جلاله. دغسې کوم امریکې نوی صدر دی ټرمپ، دی په میډیا باندې یوه خبره کړې وه، څه غزا نه به زه جهنم جوړوم. غزا څه کومه دی؟ فلسطین کې دی، دې نه به زه جهنم جوړوم. الله جل جلاله بدلا ورنه واخیسته، خپل شهر لاس انجلس کې هغه تباهي وکړه. 10,000 اوس پورې اطلاعاتو مطابق 10,000 مکانات دغه تباه و برباد شوي دي. تقریبا 10 افرادو کې اوس پورې هلاک شوي دي او څومره هم نقصان رسېدلی دی، 150 بیلیون روپۍ نقصان اوس پورې دغه ورسېد ورته. ان بطش ربک لشدید، الله جل جلاله پکړه دا ډېر سخت دی. دوی په شپږو میاشتو کې غزا ټوله تباه برباده کا. الله جل جلاله 24 غنټې کې هغه شهر یې تباه برباد کو، تس نس کو. ورته خپل طاقت یې ورته وښیلو چې ته څومره هم ظلمونه کوې، یوې ورځې کې در ما بدلا واخیستله. نو الله جل جلاله هر څه کولی شي. ظلم وکه بیا الله جل جلاله په پکړ کې راشي. یو وخت امریکا په پکړ کې راغله، څومره تباهي وشو، خلاصېدلی نه شي. دوی په غزا باندې څومره سخت ظلمونه کړي دي. یو ماشوم بچی دغه شهید کیږي، هغه په خولې باندې دا خبره کوي چې زه به الله جل جلاله ته څم، دا څومره هم ظلمونه وشو دا به زه الله جل جلاله ته یم. هغه ظلمونو بدله الله جل جلاله نن ونه واخیستله. مونږه انسانیت ته ګورو، دا نه یې څه مونږ ورباندې خوشحاله یو، خو دغه الله جل جلاله بدلا ونه واخیستله. ظالم سړي سره ظلم کیږي نو بیا ورباندې خوشحالي پکار دی. دوی ظلمونه وکړو، ظلم بدله الله جل جلاله نه واخیستله. دغه ټول یهود او نصارا دي مسلمانانو خلاف سازش ګرځوي. هغه 14 سال مخکې هم دغه یهود او نصارا، اوس هم هغه یهود او نصارا دي مسلمانانو خلاف څه کیږي، هغه جنګیږي.